الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سورة الروم آية نمبر 30. الله جل جلاله دا قدرتون ذکر دے او دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت چی دا ټول کارونه اللہ کی نو دا عبادت لائق هم هاو یو ذات دے. ومن آیاته دا نخو دا قدرت دا اللہ نا منامکم باللیل ادکی دل ستاسو دا شپیدی والنهار او دا رزدی وابتغاؤکم من فضله او لٹول ستاسو دی دا اللہ دا فضلنا ادکی دل دا اللہ لوی قدرت دے. چرتا انسان دا صرف دا ودک کېدو په قدرت باندې وګوري چې الله جل جلاله تمام اعضاء او جوارحنا هغه طاقت واخلي کوم چې هغه په ویښه باندې کوي. دغه غوږونه دې بیا خبره نه اوري، دغه سترګې دې بیا لیدل نشي کولی، دغه ژبه د ویل نشي کولی، دغه دماغ دې سوچ نشي کولی. ولې وده دی؟ دا د مرګ رور دی. دا د الله جل جلاله قدرت دی او د انسان د لپاره د آرام او د سکون ذریعہ ده. چې سړی خوب نه شي، ډېر آرام کړی پروت دی، ټوله شپه پروت دی، هېڅ کشی به نه وهلي، لیکن چې سهار پاسې بېګا مې خوب نه شي، دماغ مې خراب دی. څه چل دی؟ الله جل جلاله د تمام اعضاء له آرام یو ټیم ورکوي، په هغې کې دماغ هم آرام شي، غوږونه هم په آرام شي، سترګې هم په آرام شي، ژبه هم په آرام شي، لاسونه خپې هم په آرام شي. دې ته داسې سکون میلاو شي که فرض دا که یو سړی وده نه وي او دی بلکل په دې ټوله شپه پروت وي، ده ته دغه سکون نه میلاوي. دا الله جل جلاله قدرت دی. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخ دلائل دی لقوم یسمعون، دا قوم د پاره چې اوري، چا سره غوږونه نو هغه دا کار کولی شي. ومن آیاته د نخو د قدرت د الله پاک نا یریکم البرق خی تاسو ته پړق د اسمان برېښنا خی تاسو خوفا یری پکی و طمعا او امیدی پکی. یره پکی د چی شي په دې پړق کې؟ تندر یره. هر سړی غوږونه کې ګوتې کېږي، څوک وایي چاله دعا نه وځي، خدای خیر خدای خیر. که چاله دعا ورځي نو هغه څه ووایي؟ تیز ووایي اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. دا د اسمان د ګرځار جی دا هم دا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. دا هم دا چې اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اسمان د پړق چې ګلز لانی شي کنه او پړق شي، دغه ټایم کې سړي باندې یاره چې خدای خبر څنګه چل کېږي.
ځکه د رڼا رفتار د اواز د رفتار نه تیز دی. نو رڼا اول را رسېدلې او کړس رستی را رسي. وطمعا او امید پکې، امید پکې د څه شي؟ باران نه. باران باران څه دعا ده؟ طالبان قلار شه نه دي اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. يا الله دا باران د ذکر زمون د فار د خیر، اللهم صيبا نافعا. چې باران نشي دا وخت دعا ده اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. دوه ټکي دی ولې چې موږ نه راځو چې باران زیات شي او به اوس خدای پاک اوس یې ودرې نه څه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والعجام والأودة وعلى منابت الشجر. إن شاء الله قبر کې په وزګاری د ټولې دعاګانې به دې کخېږي. البته نور څه کار نه کنه، هیڅ پریشانی وراته نه جدا به یادونه. خوفا يرى پدې پړق کې وطمعا او امید وينزل من السماء ماء او نازل دبر نوبو فيحيي به الارض پس جندې کوي پدې سرزمکه بعد موتها رستو د وچوالي دا غینا ور اوس باران کیږي. خلکو دعاګانې وخت کې نه الله باران د خیر وکړي. د چا دا وس نشته چې راکوزي کی تاسو خیال ته فکر دی یو څاڅ کې د اسمان نه راکوزول شي نشي راکوزول، بس صرف دغه کار کول شي. کا ساينسدانان دي او کو ماهر فلکیات دي، کا د اسمانونو والدي که د ځمکې والدي، خو ټول دغه کول شي چې الله ته باران وکړي. نور د چا وس نه رسي چې هغه چلو کی اسمان نه یو څاڅ کې راکوز کی او چې الله په خپل خوخه راکوزي کی. ساينسدانان هم ناکام کی، هغه ویلو چې باران نشته کنه اخله، لیکن چې الله وی باران شته څوک به منی کی. فيحيي به الارض بجندې کې په سرزمکه بعد موتها رستو د شړوالي دا غینا. ان في ذلك لآيات يقينا پدې کې دلائل دي لقوم يعقلون، د هغه قوم د پاره چې عقل لري. ومن آياته او د نخو د قدرت د الله نه منامکم باللیل او د کېدل ستاسو دي د شپې والنهار او د ورځې. کله کله سره د ورځې مو دي کله کله روزه کې کنه. وابتغاؤكم من فضله او لټول ستاسو د الله فضل لرا. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات لقوم یسمعون، خامخا دلائل دي دا قوم چې اوري. ومن آیاته او د نخو د قدرت د الله نه یریکم البرقا خیتا ستبرخنا خوفا وطمعا یری پکی او امید پکی. وينزل من السماء اور اکوزی دا اسماننا ماء ابو فيحيي به الارض پس جندې کوي په سرزمکا بعد موتها رستو د شړکې دو داغینا. ان فی ذلک
یقیناً پدې کې لآیات خامخا دلائل دي لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې پوهیږي. تیمم کې څو فرض دي؟ 3 فرض. څوک به ووایي؟ आज हाँ जी जज़ाकुमुल्लाह د تیمم معامله ختم شو دا او داسه شروع کو خواخلا او داس کې څلور فرض دي او داسه کې څو فرض دي؟ څلور فرض دي او داسه کې څلور فرض دي. مخ وینځل فرض دي. مخ وینځل فرض دي. مخ مونږ ته معلوم دی د سر د ویښتو نه واخله اوچلې د ویښته چې دي که د چا شاته تلي که نه نو هغه پروا نه کړي ځای خو معلوم دی که نه د اوچلې د ویښتو نه واله د زنې لاندې پورې کوم زمانې چې ګیره راختله او د یو غوږ نه واله بل غوږه پورې دا منځ ټول وینځل فرض دي. مخ وینځل فرض دي. لاسونه د څنګلو سره وینځل فرض دي. لاسونه د څنګلو سره وینځل فرض دي. څنګلې چې دي که نه دا به پکې لمدو کوم ځای چې راماتېږي او د څلورمې حصې د سر مسح فرض ده. کم سے کم څلورمې حصې سر مسح چې سړي سره ټایم نه یا ایمرجنسي تادي ټوپۍ لر کې دا یو لاس راواخلې په سر باندې کېدي یو خس وخوږی پوره شو فرض ادا شو سنت پاتې شو. پوه شوې که نه چې فرض ادا شو ستا مونځ پې کېږي نمبر یې د کمې شو مونځ دې کېږي. نو دریم نمبر فرض چې دی د څلورمې حصې د سر مسح کول فرض دی او د پړکو سره خپې وینځل فرض دي. د پړکو سره خپې وینځل فرض دي. بیا ورته غوږ شئ مخ وینځل فرض دي. لاسونه د څنګلو سره څلورمې حصې سر مسح او خپې وینځل. یو څوک شته چې اوس یې ووایي جی څنګلو سره جی څلورمې حصې سر مسح کول خپې د پړکو سره. اللهم صل علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لپاسېدو نه مخکې دا داسې دا فرض دا قسم سبق چې نو دا یو پیر د ملګري سره اړوئ زنانه هم اړوئ نارینه هم اړوئ. ربنا